الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. معزز سامعین کرامو، دې زمانه کې خلک په یو بل باندې جادو کوي چې دا اصل کې د یو بل سره د بغض او د کینې وجه ده. با سړی د چا نه مخامخ بدل نشي اغوستی، خپله کمزوري او بزدلي بهادر نه نو دې داسې لارې اختیار کړي چې پټ په پټه باندې خپل مقابل ته نقصان ورکول غواړي. نو کله به یوه طریقه او کله به بله طریقه. په دې زمانه کې خلک په یو بل باندې جادو کوي، په هغې باندې پیسې لګوي، خو د یو مسلمان ورور ته نقصان ورکوي. نو ستاسو په وړاندې باندې یو عمل ذکر کوم. تاسو انشاءالله که دغه عمل کوئ که خیر الله تبارک وتعالی جل جلاله به د دې عمل په برکت باندې د جادو او دغه رنګه چې څومره تعویضات وغیره د چا خلاف کړی شوي هغه به ختمیږي، د هغې اثار به ختمیږي او الله تبارک وتعالی جل جلاله به د انسان د هغې نه ازادوي. نو ګوره که په چا باندې جادو شوی یا د جادو علاماتو ته محسوسیږي او د هغې اثر ختمول غواړي، نو دغه آیت مبارکه د قرآن کریم سوره طه یو کمه وي او د هغې نه مخکې چې کوم آیت دی 88 نمبر آیت، د دواړه آیتونه قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. دغه آیت به روزانه یولس سلزله به دا وی او یولس ورځو پورې به دا عمل جاری ساتي. آیت به ووایي او بره به چې کوم دی وبوکي او که دغه رنګه بچا باندې شک چې په ده باندې جادو شوی نو په هغه باندې وبوکي. انشاءالله تبارک وتعالی الله تبارک وتعالی جل جلاله به ټولې مسلې د ختمېږي.